ګوره صاحبانو زار ته یو 3 کتابونه وخایم اکثر په میډیا باندې بیا خلک وایي چې دا خبره په کوم ځای کې ده دوی د خپل باندې وګوري یو کتاب دی جامع الاحادیث او دا کتاب د چا دی دا د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه کتاب دی چې هر قسم فرد په د باندې اعتماد کا هر فرقه والا پنیز باندې دا معتبر دی امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه کله مړ دی المتوفى 911 هجری هغه کتاب دی جامع الاحادیث باقی کې دا خبره موجود ده او دا امام د اهل سنت و جماعت امام دی بل صاحب د امام ابن حجر مکی دا خبره مانه په من او عن باندې زده کړې وای اوري بل امام د امام ابن حجر مکی المتوفى 974 هجری هغه یو کتاب دی الصواعق المحرقه د اهل بیت علیهم السلام په شان باندې لیکل دی او د روافض پر رد کې لیکل دی باطل عقاید یا رد کړی دي او چې کوم ثابت شان د اهل بیت مبارکانو دی هغه بیان کړی دی ابن حجر مکی المتوفى 974 هجری هغه یو کتاب دی الصواعق المحرقه او دا امام دی د اهل سنت و جماعت او دریم نمبر صاحبانو یو امام دی امام ابو نعیم اصفهانی هغه یو کتاب دی حلیة الاولیاء المتوفى 430 هجری دا درې وړه صاحبان د اهل سنت و جماعت دي دا کوم خبره چې زار ته بیانوم دای لیکلی ده او په صحیح سند باندې او بیا د امام احمد ابن حنبل سے چې د اهل سنت و جماعت امام دی هغه څه لیکلی په دې باندې دا حدیث واوري دا خبره واوري ډیره خسته خبره اوم نمبر امام روافض چې کوم 12 امامان شماري 12 دا صرف ګوره د اوغي امامان نه دي الله په ذات باندې قسم چې دا د زمونږ امامان دي امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دین مخ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مہدی علیہ السلام دا 12 واړه امامان مونږ په فخریه باندې یو دا د زمونږ امامان دي ولې د تاسو امامان نه دي د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خاندان هغه مینارونه دي هغه مینارونه چې انسان ورته ګوري سر نه ورته پګړې غورځي دا یاد لري خو دغه خلکو مونږ تاسو به خوند یو چې نه مطالعه وکړه نه مستډي وکړه نه مونږ فضایل وکاته دغه خلکو مونږ تاسو نه نیولي او دغه سي بیکار او به خوند خيو که څوک تذکره وکړه د اهل بیت هم نه پاغه باندې د رفض او دغه ټاپه لګي چا څوک جرأت نشي کړی چې د حضور افسوس خبره چې د حضور مبارک د اهل بیتو د مینې او د محبت د شان خبره وکړه جرأت پچا کې نشتا دا انسان نه سنی کېدی شي نه کامل مومن مسلمان کېدی شي دا یاد لرئ تاسو دې ته وګورئ دغه اوم امام علی رضا امام علی رضا رضی الله عنه د مبارک لا د غدری وړو کتابو لیکلي په علم کې بم اضافه راشي دا خبره واورئ نیشاپور دا یو ځای دی په ایران کې د مبارک له چا دعوت ورکه په دعوت باندې راوغوښته امام علی رضا علیه السلام ورضی الله عنه چې کله راغی او اهل سنت و جماعت محدثینو ته پته ولګېده لکه پاغي کې څوک سره فهرستی امام ابو زرع رازی امام ابو توسی امام یحیی بن یحیی لیسی دا د محدثینو د اهل سنت و جماعت لوی نمونه دي کله چې محدثینو ته پته ولګي دا چې امام علی رضا رضی الله عنه اهل بیت مبارکانو امام د حضور علیه السلام د خاندان فرد نیشاپور لرازی تاسو ته پته ده 100,000 څخه محدثین د مبارک استقبال لراله سپاسه 100,000 محدثین او پلاس کې قلم او ورق کاغذ ور سره ابو زرعه غوندي محدث امام ابو توسی غوندي محدث یحیی بن یحیی لیسی غوندي محدث او دې سره 100,000 محدثین رااله او چې کله رااله
زمونږ او ستاسو دغه دریو کتابو لیکلي دي، هغو خلکو نه لیکلي، تاسو ته پته نشته. د مبارک دا اوم امام د اهل بیت مبارکه او د زمونږ امام علي رضا په مخ مبارک باندې پرده وه، مخ یې پټو. چې کله راورسېده ابو زرعه یحیی بن یحیی لیسی، امام ابو توسی او دا 100,000 محدثین چې په لاس کې پاڼه او کاغذ او قلم دی ورسره، ورته فرمایي قربان لږ د خپل مخ مبارک دیدار راله راکړه، لږ خپل ځان راته وښایه، د حضور مبارک د خاندان او د هغه په بچي باندې نظر ولګي. تاسو دا درې کتابونه وګورئ چې څنګه امام علي رضا رضی الله عنه مخ مبارک نه دا نقاب لري که ابو زرعه غوندې محدث دا هغه په اس باندې ورغورځږي، کله د هغه اس ملاخ کولی، کلی مخ کولی، کلی رکاب کولی، څه د پاسه 100,000 محدثین د مبارک دیدار کې په ځمکه باندې راوغورځېده، څوک په سر باندې خاورې راچوي، تر دې پورې چې بعضې خلکو د مبارک د اس د خپو قدمونه ښکل کړل. دا د زمونږ او د ستاسو 100,000 محدثینو داغه دی. دومره اوازونه اوچت شو په دې ځای کې، دومره اوازونه د جړاګانو داغه د حسن او د جمال د وجې نه چې دومره هم ښایسته څوک کیدی شي د حضور مبارک بچای. بیا د مبارک اوچت شو، ابو زرعه راضي، خلک یې خاموش کړه، خاموش شي. بیا ورته فرمایي قربان داسې یو حدیث راته ووایه، دا خبره واورئ، دا د اورېدلو ده، داسې یو حدیث راته ووایه چې د هغې په چین او د هغې په سند کې ټول اهل بیت دي، بس بل څوک پکې نه چې ماتم شرف ملاو شي، عزت چې تا نه دا حدیث زه روایت کړم، قیامت په ورځ باندې به رب ته داسې ویلی شم چې داسې یو حدیث مم روایت کړی چې په هغې کې ټول خاندان د نبي علیه السلام مبارک. یو حدیث راته داسې ووایه. امام ابو زرعه راضي چې کله دا ورته ووی د مبارک په اس باندې دی، دا الفاظ زارته وایم، هغه الفاظ یې څومره خواږه دي. امام علي رضا څه ورته فرمایي؟ قال الامام علي رضا قال حدثني ابي موسى الكاظم قال حدثني ابي، اغه نه پس محمد الجعفر الصادق قال حدثني ابي محمد الباقر قال حدثني ابي زين العابدين رضي الله تعالى عنه قال حدثني ابي حسين ابن علي قال حدثني ابي علي ابن ابي طالب عليه السلام قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل عليه السلام قال جبريل سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حصني فمن قال دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. دے مبارک ورته فرمائی دا اغا حدیث تے مانی ولیکا تر رسول اللہ پوری، رسول اللہ نا تر رب پوری اغا حدیث تے چه دا اہل بیتو نما سوا پا دغی حدیث سنت کی بل ہیچ سوک نشتا. پختو کی معنی صدا دے ورته فرمائی امام علی رضا دا کوم حدیث چه زبیانوم قال ابی زما پلار دا حدیث، قال حدثني ابی دا حدیث ما تخپل پلار بیان کړي. پلار یې څوک؟ موسی کاظم رضی الله عنه. موسی کاظم مبارک فرمای دا حدیث ما تخپل پلار بیان کړي. هغه پلار مبارک څوک؟ جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ. جعفر صادق فرمای مبارک دا حدیث ما تخپل پلار بیان کړي. محمد الباقر، محمد الباقر فرمای دا حدیث ما تخپل پلار بیان کړي. هغه مبارک زین العابدین امام سجاد علیه السلام هغه فرمای دا حدیث ما تخپل پلار بیان کړي. حسین رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک فرمای دا حدیث ما تخپل پلار بیان کړي. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ، علی رضی الله تعالی عنہ فرمای دا حدیث ما تچا بیان کړي. هغه الفاظ یې څو؟ حبیبی وقرة عینی، زما محبوب، زما د سترګو یخواله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث راته هغه بیان کړي. هغه فرمایي چې حضور علیه السلام فرمایي قال حدثني جبريل، دا حدیث ما ته جبريل علیه السلام بیان کړي. جبريل علیه السلام فرمایي سمعت رب العزة یا رسول الله دا حدیث ما رب لا یزال نه اوریدلې. خچ رب نه اوریدلې، رب می څوي؟ رب می وایي لا اله الا الله. هغه حدیث مرتوای مچ حدیث دا دی لا اله الا الله حسنی. دا لا اله الا الله کلمه نه، کلمه الله فرمای دا زما کلا ده. الله فرمای دا زما کلا ده. فمن دخل حسنی
څوک چې دا فمن قال هر هغه څوک چې دا کلمه یا اووي دخل حصني هغه انسان زما قلاته داخل شو ومن دخل حصني او الله فرمایي څوک چې ما قلاته داخل شو امن من عذاب دا انسان په دنیا او په آخرت او په قبر او په حشر کې زما د عذاب نه محفوظ شو. الحمدلله چې ویلم دا کلمم چې را رسیدلې په دغه چینج باندې چا نه را رسیدلې اهل بیت علیهم السلام نه را رسیدلې. اوس راشئ تاسو ته پته ده زمونږ محدثین دغه سند ته څي سندونه خو ډیر دي د احادیثو کنه دغه سند خپل نوم دی ښه او دغه سند ته څي سلسله الذهب د دغه حدیث تاسو ګوګل کې ورکړئ سلسله الذهب والا حدیث عمده بار تراړی او په کروڑاو احادیثو کې دا یو سند او سلسله ده چې محدثین څور ته فرمایي سلسله الذهب سرو زرو سند چا به د سپینو زرو سندي او چا به د سرو زرو سند سلسله الذهب ورته ویل کېږي سرو زرو سند ځکه ټول پکې اهل بیت دي ټول پکې حضور مبارک د خاندان افراد دي او امام احمد ابن حنبل ته چې کله دا حدیث ورسېده دا او سند یې وکاته هغه جمله واورئ امام احمد ابن حنبل سووي من قرأت هذا الاسناد على مجنون لا براء من جنونه. امام احمد ابن حنبل فرمای هغه حدیث خو یې پرېږده الله په ذات باندې قسم که دا سند دا صرف سند چا په یو لیونی باندې دم که رب لیونی لم شفا ورکا دا سند یې دومره پاک دی دومره ښایسته دی که نه که صرف د دغه حدیث سند چا په یو مجنون او لیونی باندې شف که لا براء من جنونه د مبارک فرمای رب لا یزال بدغه انسان نه د جنون نم شفا ورکا دا دومره خسته سند دی سلسله الذهب په نوم باندې مشهور سند دا د چا شان دی دا د اهل بیت علیهم السلام شان دی.